العلل علی بن مدینی دے صفحہ نمبر 61. اوس دلته راوی دی مسروق. آیا د مسروق شاګردان څوک دي؟ دغه د چا نه سما ثابت تا، چا سره لقا ثابت تا. بعض وخت راوی لقا شوي سما ثابت نه وي، بعض وخت ملاقات نه شي خو هغه نه روایت کوي لکه یعنې په واسطه باندې. نو دې کې دا علت ښیي که چېرته دلته موږ داسې یو نوم زده کړو ووایو چې هغه نه هغه لقا نه وي شوي او سما هم نه شي او یو کس داسې روایت راوړي د مسروق دا روایت فلانکي نه کړی، نو بیا به هغه علت موږ ته معلوم شي چې بای د مسروق خو د سره نه میلاو شوی دی او نه لقا شوی ده او نه نه روایت سما کړ ده. نو ته څنګه د دې ذکر کوې لکه دا مسروق چې دی که نه دته مسروق بن اجدع وي. اجدع مانڅه یعنې ناک کټه چې ورته وایي، پوزه چې غوڅوي که نه هغې ته اجدع وایي، غوږ چې غوڅوي هغې ته مسلوم وایي، اخپه چې غوڅوي مات وي هغې ته مبتور وایي، او غاښ چې مات وي هغې ته مکسور وایي، هډوکی چې مات وي هغې ته مکسور وایي، او چغلې چې مات وي هغې ته مقطوع وایي، او سر چې مات وي هغې ته مسجوع وایي په کلام عرب. پیش لاین دا مختلف الفاظ دي د اربعی په اربعی کې ډېر لوی وسعت دی. دا مسروق بن اجدع و، بیا اجدع نوم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ دا نوم بدل کو مسروق بن عبدالرحمن کا. اجدع معنی څه ناکټې پوزغوسې نغه ته ختم کو، بیا په مطلب دا دی په څه کې شانتي کارټ کې چې دغه ګویا نوم بدل کو. تاسو ته څه نن سبا نادره، نو هغه خپل په نادره کې عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه نوم بدل کا عبدالرحمن کې خو. بیا وی ما اقدم علی مسروق احدا بشیء من اصحاب عبدالله. د عبدالله ابن مسعود په اصحابو کې د مسروق نه زه هیڅوک اقدم نه ګڼم. علی ابن مدینی ما اقدم علی مسروق، زه نه مقدم کوم په مسروق بن اجدع باندې احدن چا لره بشین په شي باندې که هغه حفظ دی که اتقان دی که ضبط دی د اصحاب د عبدالله ابن مسعود. یعنی عبدالله ابن دا خبر نقل کړ د امام میزی په تهذیب الکلام کې، او دا کلام د ابن مدینی دی لکه. نو مطلب څه شی دی چې دی لکه ډېر اوچت دی. وصلی خلف ابي بکر، او د ابوبکر وروسته مونځ کړ دی. ولقي عمر وعلیا، ملاقات عمر علی سره شوی دی. اوس کې دی روایت کې نو صحیح ولم یروي عنهم شیئا، لیکن روایت نه کوي. دیکھو ملاقات شوی دی علت ته معلوم شو علی سره عمر سره، لیکن روایت دغونه هیڅ شي نه کوي. نو اوس یو سړی که دنه روایت داسې ذکر کړي د ابوبکر نه یا د عمر نه د علی نه، نو لهذا یاد ساته چې بیا به چې هغه صحیح نه وي تا ته به علت معلوم شي، ځکه چې علی ابن مدیني په دې علل کې په خپله وایي. وزید بن ثابت و عبدالله بن مغیره، او زید بن ثابت او دارنګ عبدالله بن مغیره نه هذا ما انتهى الینا من لقائه، دا منتها د هغې ده چې موږ ته رسېدل دی د هغه د ملاقات نه من لقاء اصحاب النبي صلی الله، هذا ما انتهى الینا، دا انتها د هغه چې موږ ته رسېدل دی لقاء د اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو نه. چې هغه روایت کې د شعبي نه روایت دی، شعبي بن شراحیل نه روایت دی. تاسو ته ما مخکې ویلي چې امام شعبي ډېر لوی عالم دی او ډېر لوی ذهانت والو، صحیح ده که نه؟ او دومره لوی ذهانت والو چې د هغه په باره کې ویل دي چې دغسې ذهین سړی دنیا ته نه دی راغلی. او دا څوک و؟ دا ابواللولو فیروز چې کوم قاتل و د عمر، دا د هغه ورواره، هغه قاتل دی د عمر، او دا چې دا ډېر لوی عالم دی رواره دی. لک شعبي بن عامر عامري ورته وایي. لک قال هغوی ما رأیت احدا ما نه دی لیدلی هېڅوک کان اطلب للعلم فی افق من الافاق، په یو په افق کې د افاق نه په طرف کې د اطراف نه من مسروق، هغوی د مسروق نه غټ عالم ما داسې نه دی طلب کوونکی لیدلی چې هغه په اطرافو کې علم و مثال کې طلب کو. لکه نو مطلب څه دا د هغه توثیق کې په علم کې د هغه غلوي علم ته اشاره ده. او دا شعبي بن شراحیل یعنی عامري مراد دی. د باره کې لیکي چې دی یو ځله داس چلو شو چې عبدالملک بن مروان یو ځله حجاج بن یوسف ته چې یا حجاج ماله داسې سړی وګوره چې ذهین فتینی عالمي هوښیاري. نو حجاج بن یوسف ګرځېده نو په عراق کې دی وموندو. نو چې دی وموندو نو دی راوستو، چې راوستو د ملاقات د چا سره وکړه؟ عبدالملک بن مروان د امیر المؤمنین سره وکړو. نو هغه خپل خصوصي رهایشګاه مقر ته بوتو، دین تپوس کو چې تپوس نه وکړو نو دی خو ډېر لوی ذهین فتین، نو هغه ډېر خوشحاله شو. نو هغه حجاج بن یوسف ته یا حجاج ستا په انتخاب باندې زه رشک کوم، لک
چې تا ما ته داسې سړی راوسته دا خو موتی ده، دا خو داسې موتی ده لکه، او دومره دته یاداشت دی لکه او سمج دی لکه، دا ډېر لوی عالم و. نو ده بیا یو علاقې ته د عیسایانو ولېږه بازنطیني بادشاه ته، وی ورشه هلته ورشه هغه سره ملاقات وکړه او سفیر یې مقرر کړ. نو هغه چې لاړ سفیر مقرر شو لاړ، نو هغه چې وپېژنده نو هغه خصوصي کمره کې دی کېنو، خپل خاص راګه کې 15 ورځې ایثار کو تپوسین ته نه کولو. ده ته وی چې یا شعبي ته څوک یې؟ ته د بنو امیه خاندان نه یا عباسي خاندان نه یا د اهل بیتو نه؟ هغه درېوال نه زما مسلمان دی، غلام عام مسلمان وی ښه، وی زه عرب یم، په دې عرب باندې اریان یم چې ستا غوندې سړی پرېښی دی او دارنګې چې دی نور خلک چې دی مشران کړ دی لکه. او بیا چې کله روان شم دله یو خط هم ورکړ، نو هغه خط یې والا جدا ورکړ. نو ده چې خپل چې واپس راغی د سفارتي کاروایي بیان کړه هغه ته، نو بیا ورته یو خط ورکړ. چې خط ورکړ نو دې ته روان شو، چې روان شو نو هغه چې خط وکړه عبدالملک بن مروان جو دی بیا راوبله، چې راوبله شعبي ته یا شعبي تا ته پته شته چې په دې روکه کې څه دي؟ اتدري تا ته پته شته په دې روکه کې څه دي؟ ما هغه ویل لا ادري، ما ته پته نشته. هغې بس چې تا ته پته نشي، بیا د دې مطلب دا دی چې هغه وخت بادشاه بازنطین بادشاه دا غواړي چې زه تا ووژنم، هغه ما ته دا حکم کوي دی ووژنه، ځکه دی خو د درېو خاندان نه دی، عام سړی. نو عام سړی دومره ولې اوچتېږي؟ نو زه هغه شیطاني وسوسه اچوي دې لپاره اچوي چې زه د مسلمانان د یو خاص سړي نه محرومه کړم، دا ځان پتین نه. نو هغه بیا ورته وی چې ای بادشاه، وی هغه وی چې دی صحیح پوهېږي. ما ورته وی لو رآکه، که ته یې لیدلی وې نو بیا به هغه دا نه ویلي چې زه ذهین یم لکه. نو زما ذهانت خو هغه ځکه وایي چې ته یې نه لیدلی. دلته بیا د هغه مقصد دا دی چې ده په دې مطلب د داو د په زړه کې دا و چې ته دې ووژنه لکه، دې مطلب دا دی کنارې باندې ولګوه لکه. صحیح ده که نه؟ نو دا خبره بازنطیني بادشاه سره یو طریقې سره ورسېده. چې ورسېده نو هغه یو د مجلس کې پاس شي، هغې والله زه دې قوم سره مقابل نه کوم، زما په هغه زړه خبر باندې عبدالملک بن مروان پوه شه، زما په زړه کې هم دقه وه چې دې ووژنه، اس کو ټکانې لگا. ولې دا سړی به څوک نه پرېږدي. نو دی وایي ما رأیت احدا، امام شعبي بن شراحیل وایي هېڅوک مې نه دی لیدی کان اطلب للعلم چې هغه زیات طلب کوي علم لره فی افق من الآفاق من مسروق، د مسروق نه غټ علم طلب والا مندلې په افق کې د افاقو نه. یعنې مطلب دا دی چې دا ډېر لوی یعنی مطلب طلب کوونکی دی علم دی. نو ګویا کې دی دلته دغه توصیق کوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.